حدیث مبارک کی راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای زما امت ته 15 سیزه داسې ورکړی شي چې دا نور امتونو ته نه دی ورکړی شي. زما امت ته الله 15 خبرې داسې ورکړي چې دا بل امت ته نه دی ورکړي. په هغه کې یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د روزدار د خلی بوی دا الله تبارک وتعالى ته د مشکو د انبر نه خوښ دی. د روزدار د خلی بوی دا الله تبارک وتعالى ته د مشکو د انبر نه بهتر دی. دا الله صرف زما امت ته ورکړي دا صفت بل امت ته نه دی ورکړي. علما لیکي وای د دې حدیث مطلب دا دی چې کله خلق د قبرونو نه پاسي کنه په ورځ د قیامت په میدان محشر کې نو د روزدارو د خلی نه به داسې یو خوشبويي چې هغه به د مشکو د انبر د خوشبويي نه بهتر او ټول خلق به پیژني چې دا هغه انسان دی چې د په ګرمۍ کې روزي نیولي. دا هغه انسان د په ځای باندې لوږه تنده برداشت کړې وه نن یې ځکه د خولې نه داسې یو ښایسته بوی ځي. خو بعضې علما وایي نه وایي دا د باب د عشق نه دی. دا د باب د څه شي نه دی؟ د عشق نه دی. چې کله سړی وږي که نه نو د دې میدې نه یو قسمه بدبویي راوچتېږي. نو علما لیکي وایي دا د باب د عشق نه دی. څه مطلب؟ د معشوق هغه بدبویه خولې په انسان باندې د مشکو د انبرو نه ښې لګي چې د چا سره دې مینه یې که نه د هغه خولې پې هم ښکلې لګي یاره وایي څومره ښایسته بوی کې ځي. نو الله تبارک وتعالی دا روزدار معشوق دی. دا چا چې روزه نیولي دا د الله معشوق دی. الله پې عاشق دی. الله تبارک وتعالی ته د خولې د بدبوی د مشکو د انبرو نه بهتر ده. دا د الله معشوق دی. الله پې مین دی په دې روزدار باندې. الله نو یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د روزدار د خولې بدبویي د الله ته د مشکو د انبرو نه خوښه ده. دا صرف زما د امت صفت کې بل امت ته الله تبارک وتعالی دا نه دی ورکړی. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په هغې کې وایي د روزدار دپاره په اوبو کې میان هم مغفرت دعاګانې غواړي. یوازې میان ترې نه دي مراد بلکې بل حدیث مبارک کې راځي وایي د روزدار دپاره د اسمان فرشتې د مغفرت دعاګانې غواړي. په اوبو کې میان، په سړو کې میږیان، په هوا کې مارغان، په اسمان کې فرشتې دا د روزدار دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. الله وږی دی ته ورته بخښنه نصیب کا. الله تږی دی. الله خپې لړزېږي ودرېدی نه شي کمزوری دی بیا یې روژه نیولې الله ستا د یاري نه الله ته ورته مغفرت نصیب که که نه الله دا ورله د مغفرت دعاګانې غواړي. دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې کله رمضان المبارک میاشت شروع کېږي الله تبارک وتعالی جنت ښایسته کول شروع کړي. هر رمضان ته الله تبارک وتعالی جنت څه کوي؟ ښایسته کوي. ځکه چې څوک میلمه در کره راځي که نه او ستا زړه ته ډېر نږدې نو زر زر ورته خلک لارې او کور ښایسته کړي که ښایسته نه کړي. نو دا روزهدار الله ته ډېر خوښ دي. الله تبارک وتعالی فرمایي وایي روژه راله دا روزهدار ما ته ډېر خوښ دي دوی ته دپاره دا جنت ښایسته کوي. او څلورم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی سرکشه شیطانان تړي. غټ غټ شیطانان تړي. نو سوال راځي چې یاره شیطانان وتړلی شو خو ډېر په دې روژه کې هم ګناهونه کوي داسې پکې بدبخته شته که نشته دی؟ نو روژه راله شیطان تړلی شوی بیا هم دی ګناهونه کوي. نو یا خو دا چې غټ شیطانان وتړلی شي او واړه شیطانان څه وي؟ آزاد وي. نو دی هغه ولې راغولي دا واړه شیطانان او یا دا چې کله دی ټول کال په ګناهونو کې تیر کړي که نه نو دی د ګناه سره عادت ګرځېدلی. اوس ده ته شیطان ضرورت نشته دی. ده ته شیطان ضرورت نشته. الله که شیطان تړلی دی خو د ده د ګناه فطري عادت ګرځېدلی دی د ګناه نه بغیر صبرېدی نه شي. نو چې ټول عمر ګناه کوي نو عادت ګناه جوړ شي. نو ځکه بعضې بدبخته به کې داسې چې د رمضان مبارک میاشت راشي او بیا هم څه کوي؟ ګناه کوي. عمومي طور پر تاسو به کتلي ډېر ګناهګار به داسې وي چې د رمضان مبارک میاشت راشي هغه ګناه پرېږدي. داسې ده که نه ده؟ الله دې زموږ په حال رحم وکړي. زه چې د روژې د مازدیګر مانځه ته د مسجد ته بار ته روزم نو ماله لږ خندا هم راشي خوشحاله هم شم. همدا خلک چېرته و بغیر رمضان کې دا چېرته و؟ نو دا ډېر بې لمازه به کې داسې چې مونځ نه کوي خو چې د رمضان مبارک میاشت راشي نو مونځ شروع کړي که نه نو دغه شیطان تړلی شوی دی. ځکه ډېر ګناه ډېر شرابیان داسې شراب بس کي خو د رمضان مبارک میاشت شروع شي نو هغه شراب څه کي؟ پرېږدي. نو په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی څه کوي؟ غټ غټ شیطانان تړي. او پنځم خصوصیت دا دی چې د دې په آخره شپه کې الله تبارک وتعالی تمامو مسلمانانو ته بخښنه نصیب کوي. لیلة الجائزه ده که نه؟ څه شی دی؟ لیلة الجائزه د بدلې شپه.
نو د رمضان مبارک په اخیره شپه کې الله تبارک وتعالى تمام مسلمانانو ته په دې میاشت کې څه نصیب کوي؟ مغفرت نصیب کوي. صحابه کرام دا مطلب واسه چې کېدې شي دینه د شب قدر ليله القدر شپه نه مراد وي، مونږ چې وتخش په وایو کېدې شي هغه نه مراد وي. نو صحابه کرام تاسو کو دا الله پاک پیغمبر د ليله القدر په شپه کې الله تمام مسلمانانو ته مغفرت نصیب کوي. نبی رسول الله فرمایل نه نه دا غو ځل جدا فضیلت ته دا د رمضان مبارک اخیره شپه درته یادوم. د رمضان المبارک اخیره شپه په دې کې الله تبارک وتعالى تمام مسلمانانو ته نصیب کوي مغفرت نصیب کوي. الله دې وکي چې د رمضان مبارک اخیره شپه شي او الله فرمایي ما تاسو وبخلو پای کې موږ داخل یو. الله دې به موږ داخل کې باغ خلکو کې چې الله ورته بخنه نصیب کوي.